یو ډېره زیاته قیمتي دعا ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی ده امت ته یې ښودلې ده هغه دعا دا ده چې اللهم اجعلني صبورا واجعلني شکورا واجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا د الله رب العالمین نه سوال چې ای الله ته ما صبر کوونکي جوړ کړې خدای ما کې ډېر صبر پیدا کړي چې زه ډېر صبر کوونکی شم او خدای ما کې ډېر شکر ماده پیدا کړي زه ډېر زیات ستا په نعمتونو باندې شکر ادا کوم واجعلني شکورا وجعلني في عيني صغيره او خدای ما ته خپل ځان زما په سترګو کې وړوکی ښکاره کړي زه د خپل ځان وړوکی ګڼم دا ډېر لوی صفت دی په انسان کې اکثر خلک یې هغوی د خپل ځان داسې غټ ګڼي او دا خلک سپک ګڼي نو دا ډېر بد او مذموم صفت دی او ډېر مذموم حرکت دی دا نو وجعلني في عيني صغيره خدای ما په خپل سترګو کې الله وړوکی ما ته ځان ښکاره کړي چې د خپل سترګې ځان ته متوجه کوم چې ما د خپل ځان داسې وړوکی ښکاري چې لکه ته خو په هېڅ کې هم نه ته خو ډېر کمزور یې دا ټول خلک ستا نه بهترین دي وفي اعین الناس کبیره او خدایا ما د خلکو په سترګو غټ جوړ کړي دا خلک ما ته ګوري چې زه ورته غټ ښکارېږم او چې زه په خپله ځان ته ګورم چې ځان راته وړوکی ښکارېږم دا صفت ډېر اوچت صفت دی محترمو دقه صفت اختیارول پکار دی چې کله یو سړی د دننه نه کمال پکېږي او دننه د کمالاتو نه ډکي نو دا درون انساني درون او چې کله یو انسان کې دننه کمالات نی او د بهر نه ځان کمالي ظاهري نو دا سپک انساني لکه مثلا یو شی دی تا یو ډرم دی تا پکې خار واچوله او تا هغه د خار نه او د سیمټو نه ډک کړي چې داسې غزار ولا ورکوي نو کړپ اواز به کوي او داسې یعنی داسې आवाज وکړي چې هغه به ډوب आवाज خالی आवाज بني بلکې ډک आवाज وکړي خلک وایي چې ګټې له غزار را خلاصوم او که بالفرض دننه خالی نو بیا به د ډنګ आवाज کوي لکه څنګه چې ډولکي له سړی را خلاص کړي یو غرب आवाज وکړي ټول کلی واوري نو دا ټول کلی چې واوري دا د خبرې علامت ته چې دا ډولکي دننه خالی دی څه پکې نشته نو محترمو چې کوم سړی یا د خپل ځان تعریف کوي یا د خپل ځان ورته غټ ښکارېږي یا خلکو ته سپک ګوري یا ورته دا خلک سپک ښکارېږي نو چې کوم سړي ته دا صفت پکې دا بد حرکت پکې نو دا دننه خالی دغه کمالات نی دغه علم نی دغه ادب نی دغه کمال نی دغه دننه چې کوم دغه صفات پکې نی موجود او چې کوم سړی خپل ځان ورته کمزور ښکارېږي دا خلک ورته درانه او غټ ښکارېږي نو دا انسان اصل کې په خپله دننه د کمالاتو ډک کی شور دریا سے کہتا ہے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے اللہ دے منگستاسو تا دا کمالی صفات را نصیب کی